په خیبر پښتونخوا کې د وړو ستونزه لا تر اوسه نه ده حل شوې، خو زیاتره شتمن او تکړه خلک داسې شته چې هغوی د خپلو پیسو د لارې په خلکو کې وړو ویشي. د چارسدي د پلوسۍ سیمې ټاکلې شوې د ویلج کونسل ناظم یا چیرمن فضل خالق خان بابا هیل په خلکو کې د 40 ورځو راسي وړو ویشي چې دغه سرکاري وړو په سرکاري نرخ ورکوي او د ولس وینا ده چې بقایا پیسې پکې خپل اچوي. دغه ګام عام ولس ستایلی دی او په نور شتمنو یې هم غږ کړی دی چې دوی د هم ولس سره په داسې شکل کې مرستې وکړي. ریاض مینوم دی، روزانه دلته راځم وړو پسې، الحمدلله ښه زبردست طریقې سره میلاویږي. چېرته هم دې ګاډي کې واپس وړل نه، نورو ځایونو په مطابق بل ریټ چې کوم دی بالکل فکس د میل ریټ دی، دا نه چې لا لس کم لا لس زیات، دا شي پکې شکري الحمدلله دی د خپل جیبه ورکوي، خلکو خدمت کوي کنه. او موږ روزانه وړو عمدې پلوسه کې هم ورکوو، رنګ بابا کې هم ورکوو. زه خپله راځم د یو ممبر صاحب د سایډ نه ریحالي کجي صاحب له دینه روزانه 3-4 بورې 2 بورې لا کسان راولم، یو سم الته پلوسه کې خوشاوي شو نه خپل کور توړو، موږ چې د خلکو خدمت وکړو، دغه مقصد ورکوي. اجي صاحب راته د دې غریبانو دا تقسیمه والا کړی دی. بل سار زم چې وختي زما 8 بجې ز په مل کې ما 2 میلو وړي دي 50 روړي ویږي او دا موږ وړو د دې چې سمات کلا چې ورته وایي الته یو مل اجاز ډېر ښایسته وړي دي. دا غریبانان ټول تپوس کوي، ډېر سپین دي خدي کرای چې کومه دا ما سره دا ګاډي زی په دې 2 میلیونو ګرځي او دا هغې پیسې چې کم دي هغه حاجي صاحب د جیب اپ ورکوي. څه وایي ناظم صاحب په دې خدمت کې ته کوم سکون ملاویږي چې تاسو په دې لار باندې تللی او دا خلک مولیدل او راتاو شوئ، نو د ستاسو د ټیم دا چې کم ضایع شو د ستاسو ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسئ چې تا د لنګ تنګ وخت کې دې خوا راتاو شوئ بابا خیل قلعه ته او تا د غریب عوامو له ټیم ورکړم. دویمه خبره دا د الف خان روډ چې دا زما 4 ټینیور دی، 4 ټینیور کې داسې ني عمده غریب خلک چې دي دې کې خان نشته چې کم دیاړي دی او دغه نوکر پیشم پکې نشته، نوکر سړی دی کې نشته سرکاري، دا ټول د 500 روپو دیاړي مار دی. ما د ظاهر الله جی صاحب ته ویلي دي چې جی صاحب دی کې داسې کسان راځي، اخو خیر د دې په مخ کې ښه خبره نه ده چې وکم دته زه ویم د هغې نه پیسې ماله هغې له داسې تروړه ورکوه چې یو کسي 10 کساني دروازې. فضل خالق بابا هیل د پلوسي یونین کونسل چیرمن دی. ولس وایي چې دوی د پخوا راځي د عام ولس په خره سخته کې مرسته کړې ده او باید چې دغه د خیر ښېګړې کارونه ته دی دوام ورکړي شي. علب خان شیرپو د لمر نیوز پلوسا.